منګه لوبغاړي دي په موږ باندې حق لري والله د زما زوی مریض زما پرېښی ټول فیملي زه پاکستان سیریز ته راغلم. افغانستان میچ وبیلو تاسو ته پته ده، لیکن بل طرف ته د راشد خان او رحیم صدیق د ملاقات ډیر د افسوس مقام دی. سړی ډیر زیات وجاړي چې هغه په کومه طریقه باندې ملاقات کړي او ډیر زیات سړی خفه کی. دا ویډیو سره مکمل وګورئ ملګرو، ډیر زیات ناشنا منظر دی چې هغه د یو بل سره میلاو شي او څه ناشنا خبرې کوي. نو ویډیو سره مکمل وګورئ. ویډیو وځکه ګورئ چې موږ هم پښتانه یو او د افغانستان پښتانه دي، موږ له هم پکاره چې ویډیو پې جوړ کړو. هغه هم پښتانه دي، موږ هم پښتانه یو، نو ویډیو موږ له ضرور جوړول پکار دي، ځکه چې موږ هم خپل پښتنو له داد ورکو. که سوچ وکړئ نو زموږ پښتانه چې کوم دي په پاکستان کې، نو که زموږ پاکستانیان دي نو اکثر هغه سپورټ د انډیا کوي. نو نن موږ له پکار چې موږ د افغانستان ورونه هم زموږ ورونه دي، پکار چې موږ سپورټ وکړو. دا ویډیو را سره مکمل وګورئ ځکه چې موږ هم پښتانه یو، موږ له هم پکار چې موږ هم یو څو خبرې د خپل پښتنو لپاره وکړو. نو تاسو په کمنټ کې خپل رائے ضرور راکړئ او دا ټوله ویډیو د سره نن پلی کوم. دا ویډیو را سره مکمل وګورئ. رحیم صدیق او راشد خان د یو بل سره ملاقات. منګه لوبغاړي دي په موږ باندې حق لري والله د زما زوی مریض زما پرېښی ټول فیملي زه پاکستان سیریز ته راغلم. پاکستان سیریز له زه د پاکستان ته راغلم. ګورئ کرکټ کې ګټه بېلا شته، والله د دوی د زړه نه صرف یو الله خبر دی خبره. هغه ګرمۍ کې چې دوی کله پریکټس کوي، په هغه ګرمۍ کې چې کله دوی ګیم کوي، څنګه چې ما شکرانه چې به دوم کوي، څنګه چې ما ګرمي کېږي همسې به د دوم ګرمي کېږي. نو دا لوبډله ده، لوبډله سپورټ ته ضرورت لري. موږ باید د خوشحالۍ احساس وکړو. زه ډېر خوشحاله یم د پاکستان چاچا چې کله ما لیدلی نو ما به وایي زما زړه کې یو ارمان و چې زه کله د پاکستان چاچا ونیول شم. موږ زه چې کله کوچنی وم بعضې خلکو انډیا سپورټ کوله، بعضې پاکستان سپورټ کوله، قسم ما پاکستان سپورټ کوم او زه قسم وایم په هماغې پاکستان کې ما بیرغ وځړوم. نو نور موږ څه غواړو؟ بیا نن چې میچ موږ وبېللو زیات افغانان خفه دي، بلکل افغان مو په ځای دی، خو لوبډلې پسې رات باد ویل، لوبغاړو پسې رات باد ویل دا باید لوبډله د انشاءالله همیشه به یې سپورټ کوو، د ټولو د کور ودان. تاسو دغه لوبډله سپورټ کړله، دغه ځوانان به ما سره صاحب ما سره دوبۍ نه راغی، دا ورځ پېښور نه راغی، والا داسې ډېر کسان وو لرې سیمو نه راغلل. بیا هم به سپورټ تاسو زه افغانستان ته ځم بس شپږو ورځو کې دومره پاکستان ته راغلم. نو اوس خپل ملک هم راباندې حق لري چې ملک ته لاړ شم. نور مرګ او ژوند د الله تعالی په واک او دا جګر به مې سره کابل کې خبره ورته کېږي داسې نه چې افغانستان ته راشي هلته هم څه ګډوډي سره کوي. زه یو خبره وکړم راشد دلته دا خلک وایي چې زه مې ته لاړ شم چې موږ لوبه زه یو خبره وکړم دا لوبډله کوم ځای ته رارسېدلې ده. 2010 نه زه ټیم سپورټ کوم، 2010 چې کله زه ټیم سپورټ کوم اول ټیم کې ته د سټیټ چې کوم یو هغه لیول وګوره، اوس لوبډله وګوره. راشد هغې وخت کې افغانستان لاړلو لیدر خو چې کله هغه رحیم صدیقي سپورټ کوي ټیم راشد راغی والا ځکه راشد خلک وایي دا د قسمت خبره، هلته په قسمت کېږي په محنت هم کېږي، هر څه به یوازې قسمت درېنځوان هر څه قسمت ته پرېږدي، محنت هم کوي. زموږ لوبډله محنت کوي، خو ډېر محنت کوي، هر څه وخت ته ضرورت لري او په وخت سره به هر څه انشاءالله ښه کېږي. مخکې راشد افغانستان راشد لرلو نه، وجود یې لرلو نه، بدل یې لرلو نه، وخت سره راغلی. راځئ